په پاکستان کې د بشري او نرخزیانو د حقوقو مبارزینو د سخت احتجاج وروسته د پاکستان د شناختی کارډونو جاری کوونکې ادارې نادرا نرخزیانو ته د شناختی کارډ جاری کولو عمل بیرته پیل کړی دی. د سخت کال په مای میاشت کې د پاکستان وفاقي شرعي عدالت د نرخزیانو د قانون 2013 د ځینو مادو خلاف د پریکړې لور کولو وروسته نادرا نرخزیانو ته د قومي شناختی کارډ جاری کولو عمل ودرولې وو او اوس بیرته پیل کړی شوی دی. په پاکستان کې د نرخزیانو د تنظیم ترانسجنډر رائټس مشر نایب علي د نادرا د دې فیصلې خرکلي کوي. خو وايي چې د نرخزیانو ټولنې چې دا تیرې درې میاشتې د شناختی کارډونو بغیر تیرې کړې دي هغه ډېرې بوږنېدونکې وي. شناختی کارډ یو داسې څیز دی چې د ډېرو بشري حقوقو سره تړلی دی. روزګار، تعلیم او انصاف ته د رسایۍ حق د شناختی کارډ د لارې ترلاسه کیږي او نادرا د شناختی کارډ د حق د تروړلو سره موږ بې وطنه کړي وو او اوس ریاست موږ یو ځل بیا خپل شریان ومنلو. د پاکستان د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا تېره ورځ جاري کړي نوټیفیکیشن کې ویلي چې د نرخزیانو د اندراج عمل د ودرولو لپاره جاري کړی شوی حکم یې بیرته اخیستی دی. د نادرا د ولسي اړیکو یا د پبلک انګیجمنټ د څانګې مشرې رضا قاضیډان ورځپاڼې سره خبرو کې ویلي چې نادرا په عیني توګه نرخزیانو ته د جنس د بدلون سره د شناختی کارډ چاپ کولو پابند دی. په پاکستان کې د موټر چلولو د لایسنس د صحت اسانتیاو د لاسرسي نه علاوه په بانک کې کادو د پرانیستلو لپاره شناختی کارډ لرل لازمي دي. شناختی کارډ لرل لازم دي او د ووټ د حق کارولو خوم بې له قومي شناختی کارډه ممکن نه دی. د پاکستان پیپل ګوند پخواني سېنیټر او د بشري حقوقو فعال فرحت الله بابر خوم د نادرا د پریکړې خرکلي کړې د وایي چې شناختی کارډ د رایې کارولو لپاره د هر بالغ شری لپاره لازم دی. د نرخزیانو سره چې شناختی کارډ نه وي لکه څنګه چې وفاقي شرعي عدالت پریکړه کړې ده او دا د ووټ د حق کارولو لپاره لازم دی نو دا داسې ده چې لکه نرخزیان د ووټ د حق څخه هم محروم کړل شول. د پاکستان پارلمان د نرخزیانو د حقوقو تحفظ لپاره په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقوقو د تحفظ په نوم قانون منظور کړی و چې مقصد یې نرخزیانو ته قانوني شناخت ورکول او د ژوند په بېلابېلو څانګو کې د هغوی پیژنګلوي باوري جوړول دي. په پاکستان کې له نرخزیانو سره د غیر مساوي چلن او د دوی د بنیادي بشري حقوقو د سرغړونو له کبله زیاتره نرخزیان په کوڅو کې خیراتونه غواړي او په ودونو خادو کې د ګډا نس ترڅنګ حتی چې په جسم خرڅولو مجبوره کیږي. د نرخزیانو د حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د 13 کلونو په مخال نږدې 92 نرخزیان وجل شوي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400